آدم علیہ السلام چې الله تعالی کله دنیا ته راولېږه 2 بچي به کېدل د حضرت حوا علیه السلام یو بالغ او یو بجینه او په عامه پوره موده به کېدل په پوره نیټه یو غلطه غوندې خبره زمونږ په خلکو کې مشهوره ده وی سار بم کېدل او ماښام بم بچي کېدل دا بالکل دروغ دی دا غلطه خبره عام چې څنګه اوس د انسان په پوره نیټه باندې اولاد کېږي دقسې په پوره نیټه باندې به د آدم علیه السلام بچي کېدل خو رب العالمین دا چونکې نسل زیاته نو 2 به پیدا کېدل برغونې یو بالغ او یو بجینه وه اوس هغه زمانه کې خو نور څوک نو همدغه خپل رونه خویندې نو د هغې په شریعت کې دا حکم و چې کومه خور د کوم رور سره برغونې پیدا شوه د دې نکاح به یو بل سره منئ او چې بل کال کې بل رور او خور پیدا شو نو د هغې خور نکاح د دې کلن رور سره کېږي او د هغې الک نکاح د دې خور سره کېږي خو چې کوم 2 برغونې پیدا شو د هغې نکاح به یو بل سره نه کېږي د بل کال رور سره به کېږي خو خپل چې ورسره پیدا دی هغه سره به نه کېږي نو قابیل چې پیدا شو هغه سره یو خور پیدا شوه برغونې ډېره زیاته خوبصورت او ښایسته وه او د آدم علیه السلام بل زوی چې حابیل پیدا شو هغه سره چې کومه خور برغونې پیدا شو نو هغسې ښکلې نه وه کله چې دوی زلمي شو بالغان شو نو حضرت آدم علیه السلام د هغه خپل شریعت مطابق دا فیصله وکړه چې د قابیل سره کومه خور پیدا ده دا به حابیل ته په نکاح کوو او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده دا به قابیل ته په نکاح کوو قابیل وی دا نه منم ولې نه منې ګوره عقل استعمال کړ ډېر کله ته بعضې خلک د شریعت په مقابله کې عقل استعمال کړي نو د تبع کندې ته پرېږدي عقل به استعمالی خو د شریعت د حدودو لاندې به استعمالی او که د قرآن او د پیغمبر د حدیثو په مقابله کې د عقل استعمال کړي نو تباه شوې زما عقل بسی او زما د عقل سوچ بسی زما عقل نه چې د دې ټول انسانانو عقلونه را یو ځای که د رب العالمین علم ته چېرته رسېدی شي قرآن او د پیغمبر احادیث خدا د رب العالمین علم د پیغمبر علیه السلام احادیث هم د الله علم دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رب العالمین فرما نبی قرآن حکیم کې الله فرمایي پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې د شریعت د خولې نه وباسي دا ګورې زما وحی ده دا زه ورته زړه کې اچوم دا وحی ده او وحی د الله تعالی د طرف نه نو زمونږ عقل بسي ما نه یو ځل یو سړي ډېره زمانه وشوه د میراث ته یو مسلې تپوس وکړو د ده څومره حصه کېږي د ده څومره کېږي مې د دومره کېږي د ده دومره کېږي یاره وي دا عیسی د دې یو ډېره کمه نه ده مې دا د الله کتاب قرآن داسې ویلي دي هغه آیت مې ورته وی قرآن حکیم دا ویلي دي چې دله دومره حصه پکار ده او دله دومره حصه پکار نو چې د قرآن خبره راغله نو پکار دي مسلمان له چې په قرآن ایمان کې دې چپ شي داسې ده که نه ده لیکن هغه ماته څه وایي یاره وي زما د عقل خو داسې وایي چې دله دومره پکار وه زما عقل خو داسې دله دومره پکار وه نو ماله غصه راغله مې دا خو الله فیصله کړې ده خو ما وی العیاذ بالله الله له پکارو چې تا بې وقوف سره د قرآن په جوړولو کې مشوره کړې قرآن چې خدای جوړو چې تا سره مشوره پکې کړې ځکه ته ځان د الله نه زیات حسابې چې ته دا وایې چې زما عقل دا وایي د رب العالمین د قرآن د آیت مقابله کې ستا عقل دا وایي نو ستا په دې ماغزو کې دا سوټې چې پرتې دي دې ته ګور او کار ته ګور انسان مسار یو سوچي ماسپښین بل سوچي ماښام بل سوچي افسار لور پسې بیا بل سوچي او زمونږ عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زمونږ نظر لګي زمونږ حس چې کوم ځای پورې کار کوي چې کوم ځای زمونږ نظر کار نه کوي هلته بیا ستا عقل کوم ځای نه کار کوي الله له خو علم دی اسمانونو نه پورته د ځمکو لاندې په دې کائناتو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کومه پاڼه چې د اونې نه پرېوځي په ټول سبززار کې په دې ټوله دنیا کې الله وایي دا ماته معلوم دی کومې دانې چې د موټي نه تا راواغېستې او په ځمکه کې دې اونوستې تا ته د خپلې دانې نه دي معلومې چې دا کوم ځای کې کومه دانه پرته ده الله وایي دا ماته معلوم ما تسقط من ورقة الا يعلمها او هغه دانې چې د ځمکې په تیارو کې پټې پرتې دي د شړشم او د وري او داسې دانې چې هغه په خوردبین په نظر راځي تا ته هسې په نظر هم نه راځي هغه هم صرف رب العالمین ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم نو الله ښه پوهېږي نو قابیل د آدم علیه السلام د شریعت په مقابله کې خپل عقل استعمال کړه څه وایي وی دا ما سره چې کومه خور پیدا ده نو عقل خدا وایي چې دا دې زما په نکاح کې راځي ځکه دا ما سره پیدا ده او د حابیل سره چې کومه خور پیدا ده نو هغه د حابیل په نکاح کې راشي
زما خور سره د هغه څه کار دی او د هغه خور سره زما څه کار دی. زه خپله خور هغه له نه ورکوم، د هغه هغه زه نه کوم. زه حقدار یم د هغې خور چې ما سره پیدا ده. آدم علیه السلام ورته بچي دا د الله فیصله ده، زما نه ده. الله دا فیصله کړې ده او د الله تعالی د فیصلې په مقابله کې خپل عقل مه جنګوه، فیصلې ته تیار. هغه وی نه بابا. حضرت آدم علیه السلام لاړ حج له، چې حج له لاړه د بیت الله شریف دلته کې قابیل راغی او په حابیل یې دمکې وکړې، وی ته زما خور په نکاح اخلې. د هغه دا خیال و چې دا حابیل چې قلار شي نو ممکن نه چې دا پلار به ما ته د خپله خور را په نکاح کړي. ته زما خور پسې لګېدلې، پلار دې لمسولی دی. هغه ویل وروره زما څه کار دی، دا خو د الله تعالی د کتاب فیصله ده او زما پلار پیغمبر دی، چې کومه خبره کوي هغه د الله. ویل سم شه د ما د خور نه قلار شه ګنې وجنم دی. دا قابیل ورته وایي او ورته څه وایي، وایي که ته ما وجنې او دا لاس چې زما مرګ پسې راوګت که زه دې نه وجنم، ته مې وجنې مړ مې که، زه دې نه وجنم. انی اخاف الله رب العالمین، زه د هغې الله نه یېرېږم چې هغه د دې ټول مخلوق پروردګار او رب دی. زه الله نه یېرېږم او که ته ما ته لاس راوږدې او ما وجنې مړ مې که، زما لاس تاله نه دی. آدم علیه السلام لا حج له او دې قابیل مو قوم ته له چې راسې دا رور د منځه لر که مړې که. ګوره شیطان دلته کې اوس کار شروع کړ. او شیطان یو ځل چا تپوس وکړ، وایي څه دا خلک یې ټول تباه کړل، په یو بل یې مړه کړل. او ورته په جواب کې وایي زما څه کار چې یو بل باندې خلک زه وژنم. دا توره چې راځي دا ما لاس کې ورکړې څه، دا توره وله ما تېره کړې څه، دا ټوپک او تماچه باندې چې دا ګوته راکاږي دا وله ما نیولې څه. یو بل په خپله وجنې او یادوې پکې ما چا کې پړی چولې دی چې راشه ودرېږه چې دا بل در باندې ډز وکړي. ما تماچه چا له راغشتې او لاس کې مې ورکړی چې راشه شابه. وی په خپله یو بل وجنې منډې تړلې م جوړې کړي دي او بدنامۍ پکې ما. وی ستا خو هم پکې څه خو شته که نه؟ وی یو. وی ته څه کوې؟ وی راځه چل درته ښې، زه راته خپلې لارې ښې. وی موږ یو پوټې غوندې حرکت وکړو، باقي رضالت او حرامیتوب ستاسو خپل دی. وی نو یو دکان ته یې بوتلو، نو دکان کې یو بانډیسي راغلی او سپی ورسره سپی د باندې نه راغلی او سپی ورسره تړلی او شاته یې خرڅول. نو مشکیزه وه ورسره. نو دې سړي د هغه شات راوړل، هغه دوکاندار ته مخامخ کړی دا شات خرڅوم که اخلي. دوکاندار دې ته راوړل چې وګورو ښه دي که خراب دي. نو چې ده شات ته مشک نه راویستل او هغه دوکاندار یې ګوري چې دا اصیل دي ښه دي که ښه نه دي، نو دغه د شیطان یو ګوته شات راواغېشتل او د هغه دوکاندار په هغه دوکان کې یو ساس یو ګوته ساس کې وکړه بس. وایي زما کار خلاص شو، تماشه کوه. ګور چې هغه څنګه هغه شات لږ غوندې یو ساس کې وکړه، هلته یو کربوړی دی په دوکان کې هغه راغی او هغه شاتو له جبه وړي. دې دوکاندار سره پیشو وه، هغه پیشو را منډه کړې، را ټوپې کړې، په دې کربوړي باندې حمله وکړه. خو چې پیشو راغله او په کربوړي حمله وکړه، د دې بانډیسي سپي په دغه پیشو حمله وکړه، پیشو یې په دا خوله کې ونیول. خو چې پیشو یې څنګه ونیوله، پیشو هغه دوکاندار ساتلې وه، هغه تورې ته ګوتې کړې چې شړق یې ورکړه، نو هغه سپی یې وله ووه. زما پیشو دې مړه کړه. خو چې هغه څنګه سپي ووه او مړ یې کړه، بانډیسي تورې ته ګوتې کړې، دوکاندار نه یې سټ ووه. دوکاندار والا د هغه ځای نه خلک را په منډه شو او چې دا کم د بانډې نه هغه شاتو والا راغلی و هغه یې مړ کړ. جګړه ونښته، د هغې قوم او د دې قوم په منځ کې جګړه ونښته، په سوونو پکې پشتونه مړه شو. او ورته وایي شیطان، وي دا توره اوس ما ورکړه، دا سپی ما راوستی و، دا پیشو ما ساتلې وه، دا کربوړی پې ما راوسته، زما خو یو ساس کې وغورځاو، یو ساس کې مې وغورځاو. نو د هغه څه کار و چې په سپي غذار کو، د دې بل څه کار و چې په هغه سړي یې غذار کو، د هغه د قوم څه کار و. شیطان لږ غوندې حرکت وکړي. ګورې شیطان هم اخو دې شیطان اخو پیغام دی له دې الله ته قسمونه خوړلي دي. الله ته یو بنده قسم خوري چې زما د ستا په ذات قسم چې دا خلک برانه جنت ته نه ځي. الله ته مخامخ قسمونه خوړلي دي. اخو دې جهنمي. خو ګورې څه شیطانت په مونږ کې هم شته دی. مونږ په دې زړه کې هم د شیطان دپاره جاله کې نورې جاله. ما یو ځل چا تپوس وکړی چې شیطانان تړلي کېږي په روژه کې، دا خلک ګناه ولې کوي؟ حدیث پاک کې راځي شیطانان تړلي کېږي.
مېره دې خو ډېر جوابونه دي. یو جواب پیدا دی چې شیطان وتړلی شو، د هغې دا مطلب نه دی چې سړی دې ګناه نه کوي، دا خو د شیطان یو تذلیل دی چې شیطان ذلیله شو وتړلی شو، د هغې د ګناه سره تعلق دی. شیطان کې خو الله تعالی دومره طاقت ایښی دی چې نبي علیه السلام فرمایي که دې په ځمکه یي نو په اووم اسمان کې د انسان په اړه کې وسوسه اچولی شي، اووم اسمان کې دومره د زور دی. نو شیطان وتړلی شو، دا خو د هغه تذلیل دی، د رمضان لوی فضیلت دی، نو د ګناه نه خو ته نه شي بچ کېدی، وسوسه که هغه وتړلی شو درته بیا اچولی شي. خو مې یو بله خبره درته کوم، شیطان خو وتړلی شو بېشکه ټیک ده، خو 11 میاشتې ستا په دې سینه کې په جاله کې خو ده ناسته کړې ده که هغه نفس اماره بسوسه شو، چې ده پکې ناسته کړې ده، هغه سینه یې دله ګنده کړې ده، هغه زړه ته یې خړتم در 11 میاشتې تړلی دی. نو چې څوک چا سره 15 ورځې دوستانه تعلقات جوړ کړي نو که ښې ښه سره غورځوي که بدي بده سره غورځوي، نو ده خو 11 میاشتې تا سره دوستانه تعلقات جوړ کړي. نو څه د شیطان خپله سر او څه زمونږ خپله سر. الله تعالی دې موږ د هغه چې کوم جني شیطان دی د هغه نه به ځان وساتي، خو چې کوم انسان والا شیطان دی د نه ځان ساتل ګوره ډېر ګران دی. پردی جامه کې دی ستا خپله جامه کې دی. د بار غل نه ځان ساتل ګران دي، د کورني غل نه ځان ساتل ګران دي. د بار غل چې د بار نه راشي که نه د هغه نه به ته ځان بچ کړي، خو د بار دی غل سره که ستا د کور غل نی قسم دی که کندر دی وکړي، دا خو د کور دا غلو ته چل ښي، دې که خزانه ده، دې دیوال سره کښېنه، په دې لار څوک راځي په دې نه راځي، ټولې لارې ګودرې زه درته توقع کوم دا مالدار دی او دا غریب دی. یعنې چې د کور غل نی د بار نه سوال نه پیدا کېږي چې څوک غله وکړي. شیطان د بار غل دی او ستا د پلیت نفس دا د کور دننه غل دی، چې دواړه یو ځای شي نو نقصان پیدا کړي، چې دواړه یو ځای نیسم نه. اوس فرشته چې ده هغه سره نفس اماره بالسوء نشته، هلته کورنی غل نشته، پاک نفس دی. شیطان خو دې وسیږي سم نه شي نو څه تاوان زمونږ خپل دی، څه نقصان. بهر کیف هغه ته وسوسه واچوله قابیل ته، دا وسوسه چې دا رور دې مړ کړه، زه خو که دې مړ کړه بېغمه به شي، دا کور به تا ته خپله پاتې. کاڼې را واخېستې یو ښه مضبوط او حابیل ته یې درغې او چې پې وویشته په دا سر یې وویشته تا وغورځېد حابیل مړ شو. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دا څه فرضي واقع نه ده چې حابیل مړ شو، هغه زمانه کې به د غوښې نه غوښه به نه څښا کېدله، انسان به هم نه څښا کېده، بوی به نه کوه غوښه. اوس یې وایي دی ضرور سره به څه کوو، کوږی که کله یو قوړي کله بل قوړي کله بل قوړي کله بل قوړي، چل نه ورځي ځکه لومبې مړی دی، د خقولو نه خو نه دي خبر چې مړی به لا خقېږي که څه ورسره وکړم، په دې رور څه وکړم. نو که دې میدان کې دغسې پروت وي نو دا خو د مارغان راشي، شرمخان به راشي، دا به وخوري، بیا هم رور خو دی. څه ګوري چې یو 2 قارغان راغلل، یو قارغه لګي شو بل یې مړ کړه، چې کوم قارغه مرګ وکړه نو هغې قارغه لتې والې په ځمکه کې په شګو کې شګې اخوا کړې او په مخو کې هغه بر قارغه راښکه په هغې کې کېښوده او بیا به یې په پنجو د پاسه خاورې ور واړولې. دی وی افسوس دومره خو ما بادري وکړه چې خپل لور مې مړ کړه، او دلته دومره زه کمزور یم چې د قارغه نه هم زما مازغه بېکاره دی. قارغه له د خپل رور د خښولو چل ورځي او ما له د خپل رور د خښولو چل نه راځي. نو کندی وکنستل او حابیل یې پکې دفن. حضرت آدم علیه السلام تللی دی حج. د دغې وخت نه مخکې داسې بوټی نو چې هغې کې میوه نه وه، هر بوټي یو میوه کول، او داسې بوټی نو چې د هغې میوه به خوږه نه وه، کیکر به هم میوه کوله، د بکیانې او د شنډۍ میوه به هم خوږه وه. داسې بوټي نو چې هغې کې د میوه نی او داسې بوټي نو چې د هغې میوه د خوږه نی، او یو بوټي کې ازغې نو اوبه ټولې خوږې وې مزېدارې. اوس چې آدم علیه السلام په لاره را روان دی چې ګوري هلته کې د بعضې بوټو کې میوه نشته، د بعضو بوټو میوه چې ګوري ترخه ده، بعضو کې ازغي پیدا شوي، بعضې اوبه ترخې دي، مالګیجې. حیران شو چې دا انقلاب د کومې راغی. زه خو چې وختي حج ته راتلم نو دا خو ټول بوټي د میوې ډک وو، ښه خوږې میوې وې پکې، اوبه ښه مزېدارې خوږې خشته میلاوې دی. ازغي او غنې پکې نو، دا خو ازغي او غنه خو دشمن دی. دا څه شو؟ الله تعالی ته فوراً رجوع کړه چې الله دا به څه کېږي. رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږه پیغمبر ته چې کله څه مسله پیښه چې د پیغمبر او د الله منځ کې واسطه وي نو بیا جبریل علیه السلام راځي تپوس ته کوي چې جبریله دا څه چل شو؟ د کائناتو کې خو څه انقلاب راغی، خو ډېر خطرناک او مضبوط انقلاب، څه چل شو؟ ویاو
الله تعالی ډېر سخت غصه شوی دی. دومره غصه دی چې دومره غصه د رب العالمین چېرته هم نه ده ښکاره شوې. دومره غصه دی. وایي په څه غصه دی؟ وایي ستا یو زوی لږې شو بل زوی دله وجلی دی. قابیل لږې شو حابیل یې مړ کړی دی. په هغې الله دومره غصه شو چې 3 سې اوبې مکمل ترخې کړې. دومره په الله غصه شو چې د فروړهاو د ایربونو بلکې د کیربونو بوټو نه الله میوه ختمه کړه. د څومره بوټو میوه الله تاسه کړه، څومره بوټو کې الله تعالی اصلي او غني را پیدا کړی. د یو مسلمان په قتل دومره رب العالمین خفه کېږي. او الله قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي، قرآن کې الله فرمایي دې ځانه نه ویم که چا یو انسان مړ کړ، یو انسان جمدی که بچې که د مرګ نه چا مړ کړ او د بچ کړ. دې زمانه کې په بچ کول ګورې نشته. که چا اراده د بل د مرګ وکړه نو تیزول شته. دا کوشش ته دی چې دا مونږ خو ډېرو جرګو کې ځو که نه، تاسو یقین وکړئ د دې مړو دی روغو کې اکثر څوک راته ووایي اوس هم زړه نه کېږي، ولې که چاله په جرګه لاړ شي نو مني دی، او که ورشي نو تا پسې لا خبرې کوي چې یاره فلانکي تنګ کړی یم نو بس هر وخت را پسې را منډې وایي. نو خو زمونږ بیا نه صبرېږي، مونږ وایي مسلمانان دي کورونه تباه کېږي. دی خو نه پوهېږي نو مونږ خو پوهېږو که نو جناب علي اوس چې هغه خلک د 2 کورونو روغه جوړوي، مونږ ته په خپله قسم دی ګوره ډېر خلک وایي ای مولوي صاحب برېږې دا ته څه کې منډې تړلې شروع کړي دي او دا روغې پردی کړي. تا ته څه کې پرېږده ظالمان دي چې په یو بل خدای تباه کړي. پرېږده زم پتا راغلی نه خدای دې پتا نه راولي. که پتا راله نو ستا هغه منډې وغه ترړې وغه جرګې وغه ننواتې بیا به راته پته ولګي. نو خبره مې دا کوله چې د 2 کسو کور روغولو والا ډېر کم دي او د 2 کسو کور روانولو والا دا شته که نشته؟ تورمزوالو دا خو دومره دي چې کور په کور دنیا ده کله. کوشش به دا کوي چې د مسلمان سپینه جامه کې ولې ګرځي، دا مالدار ولې ګرځي، دا د عزت الله ولې ورکړی دی. دا خلک ډېر زیات دی. د 2 مسلمانانو خپل منځ کې کور روانولو والا شیطانان. او ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي، نبی علیه السلام د ځانه نه ویم، من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. کم انسان چې 2 پړی کوي، یو له په یو مخ راځي او بل ته په بل مخ راځي، د قیامت په دغه لویه ورځ به د په خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي، د اور ژبه به او دنیا ته تېره به شي. شیطانت او د قتل ګناه دی وګټله، د مسلمان د اختلاف ګناه دی وګټله، قیامت کې ژبه کې به د اور به د خوله کې د اور لمبې به د په دې خوله کې بلیږي. الله دې مساتي. دومره رب العالمین خفه شو چې څومره بوټونه میوې ختمې شوې، څومره ترخې شوې، څومره اوبه ترخې شوې، څومره اونو کې غني اصغي را پیدا شو. دا د یو مسلمان فقط. نن الله تعالی فرمایي که چا یو مسلمان بچ که د مرګ یې بچ که، د مرګه بچ کول دې ته وایي چې سړي جره بس پرېږده روغه کوو چې روانه را نه شي، مرګ را نه شي، زیات دې ونه شي. دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه چې دا ټول انسانان یې جمع دي کړي. مونږ خو دې ثواب ته ګورو ځکه دا منډې تړلی وو. دا ثواب راته په دې ذهن کې پروت دی. مړه دنیا خلک دې خبرې به کوي، مونږ په داسې څوک بلا دا چې مونږ پسې به خبرې نه کوي. انبیاء او پیغمبرانو صحابو پسې لږو خلکو خبرې کولې لګیا به دې ثواب ته ګورو. مونږ وایو ځه راشه روغه دې وکړه، د دې مسلمان د مرګ نه بچ که، دومره اجر به الله درکړي لکه چې دا ټول انسانان دې جمع دي کړي. او من قتله هغه که یو په یو سړي آیات را نه هېر شو، که یو کس یې مړ کړه، که چا یو کس مړ کړه، دله به الله دومره سزا ورکړي چې دا ټول انسانان یې لکه چې وجد دا واستقوا، دومره به سزا الله ورکړي لکه چې ټول انسانان یې وجد. نو د مسلمان په مرګ الله خفه کېږي، خپل منځ کې په اختلاف او په جګړو الله خفه کېږي. بغض او حسد په مونږ کې څومره ډېر دی. توبه وباسه که دا بغض او حسد دې حجم لرلی او طول او عرض او عمق یې لرلی، وجود یې لرلی، نو زما په خیال چې د یو انسان په دا زړه کې او په دا دماغو کې دومره بغض او حسد پروت دی چې دا ټول یې تورنځی او پیډک خو ښکاري نه په سترګو. دا لیلة القدر شپه چې په کومه شپه کې الله د مسلمان سوال قبلی او چې ته کوم سوال کې رب العالمین یې قبلی، هغه مخصوص وخت، هغه مخصوص وخت کې که ډېر ګناهګار هم الله ته ودرېږي او سوال کوي الله یې قبلی. لیکن د یو څو کسانو دعا الله تعالی د لیلة القدر په دغه شپه کې په دغه خاص وخت کې هم نه قبلی. یو پکې هغه انسان دی چې د هغه په زړه کې بغض او حسد پروت دی. د عرفات میدان کې الله د مسلمان دعا قبلی، چې الله تعالی دعاګانې قبلی، نو فرشتې ورته وایي الله
دا فلانکی خو ډېر ګناهګار دی، فلانکی خو ډېر ګناهګار دی، فلانکی خو سیل له راغلی دی، دا فلانکی خواته یو شوق له راغلی دی، فلانکی داسې دی، فلانکی داسې دی. رب العالمین او فرمایي وی دا چې کم نیکان دي د دې د برکت نه چې دا کم اشر هغوی دا مې ورسره وبخئ د عرفات په میدان کې. لیکن یو څو کسان د عرفات په میدان کې الله نه بخي. یو پکې هغه انسان دی چې هغه په زړه کې بغض او حسد د مسلمان سره دومره خطرناک شي. او حسد کینه دا دومره خطرناک دی چې دا ستا د الله په کار باندې اعتراض دی. مثلا تا له خدای پاک مال درکړ او زم دا دی ولې الله ورکړی، دا مې په خدای اعتراض راوست. تعالی الله عزت درکړه، تعالی الله علم درکړه، تعالی الله مشري درکړه، تعالی الله جیدات درکړه، تعالی الله بل شی درکړه. او زمانه کې بغض او حسد نو دا خو ارس تعالی الله درکړي دي. نو دا الله په کار زما سوال دا چې الله ولې ورکړي دي. دومره بغض خطرناکه ګناه. او یارونو زه خو یو خبره کوم اکثر طالبانو ته وایم زم دا حسدي سړی چې دی کنه دې د چا څه کولی شي سبب کې دی که زه ستا سره ډېر هم بغض او حسد کوم نو ستا نه عزت کمولی شم، نه د مال کمولی شم، نه ستا دا مشري ختمولی شم، نه ستا دا لویوالی ختمولی شم. څه به کوم خپل ربه خورم. نو زه یم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري، خپل خوري، د بل به څوک یې ته ډېر حسد وکړه که نو د بل به څوک یې خپل ربه خوري. نو ظالمان چې د خدای د انسان دشمن که الله دې هم خپله خوړه د بل خو څه کولی نه شي. هسې حسد کې حسد بغض جګړې دا ډېر خطرناکه ګناه. حضور پاک مبارک فرمائی ایاکم والحسد، اے مسلمانانو د حسد نزانو ساتے. وَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، حسد دا سے نیکے خوری کما تأکل النار الحطبا، لکا اور چی خشاک سنگ خوری. خشاک دی پا اور کی واچاو لک سات پس سے گورے نو خشاک بختم شوی اربت جوڑا شوی. دغرنگی کئی او سڑی نیکی کئی، منس کئی، روجنی سی، حج کئی، زکاة او صدقہ ور کئی یا نور نیکے کئی. خودے پزڑکی دا مسلمان سر حسد ساتی دا نیکے ولدا سے ختمی لکا اورچ خشاک ختمی. حسد ستوئی حسد دیتا ہوئی چھے اللہ یو انسان لے یو نعمت ورکڑی او توی چې خدای دا دی ولی ورکړی دی. په دې خپل زړه کې دا سوچ کې چې دې بل دا نعمت ولی ملو شوی دی، دا دې مالدار ولی دی، دا دې عالم ولی دی، د دې سړي دا خلک عزت ولی کوي، او دا سپینه جامع ولی چولې ده، او دا خشته ولی دی. دا سوچونه چې یو سړی کوي دیتا روڑو حسد وی. دا ډېر خطرناک جرم دی. یو خورا دی حسد سره پړه کې مسلمان سره بغض راځي. څوک چې چا سره حسد کوي مونږ پښتو کې کینه ورته وایو، بغض خامخا راځي. دویم دی سره کبر راځي په زړه کې. نو حسد ځان له ګناه ده او کبیره ګناه ده، ګناه کبیره غټه ګناه وته وای. او چې کم بغض پړه کې راغی بغضم گناه کبیره ده، او چې کم کبر د سړی په زړه کې راغی دام گناه کبیره ده. او کله دا حسد د مسلمان قتل او قتال ته ورسی، د حسد د وجه بیا مسلمان مړ شي، یو لګی شي بل مړ کی، دا غټه گناه شوه. دشمنی پکې راشي، یو بل سره روان راشي، یو بل پس خبر غیبت کوي، بیا د دې ټولو گناهونو جرل حسد دی. خدای دې مسلمانو ساتي. پاسمانونو کې لومبه حسد دا شیطان کړی دی. حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله پیدا کو نو دې فرشتو سره یو مشوره غونډه وکړه چې زه په دې بخت د ځمکه یو خلیفہ پیدا کوم، څنګه مخه ده. نو فرشتو مخ کې پدې مخ د ځمکه پیریان لیدو، پیریان الله مخ کې پیدا کړی. پیریانو یو بل سره قتل او قتال کول، یو بل به وجل، او پدې ځمکه کې فساد کاو.
نو فرشتو دغه تو قتل چې دا خلیفہ پزمکه کې پیدا کې اب هم لکه د پیریانو غوندې وي دی بم پزمکه کې فساد کوي او قتل و قتال بکئی. نو فرشتو اللہ توے اللہ پزمکہ کے نور مخلوق میں پیدا کوا زمون خدا رہے دا زکا مونگ دا پیریانو حالت پزمکہ کی لیدلے رے دیب ہم یو بل سر قتل و قتال و جگڑے کئی و فساد بکی اللہ تب خپے بیا دا فرشتو دا اللہ پا خفگانو اللہ بیا بتخپے او کہ عبادت لے پیدا کے نحن نسبح بکم بحمدک و نقدس لک خدای مونږ سے عبادت کو کنه بل چاته ساجد. الله وی انی اعلم ما لا تعلمون ما لچ کما پویشتنو اغه پویستاسو نشتا یو خلیفہ پیدا کوم. شیطان دا خبر ووري دي ام په پیش زکه دی برا په فرشتو کې اوسېد دومره عبادت دی شیطان کړو چې دا خپل عبادت په ذریعہ اسمان ته رسیدل او د فرشتو په ډله کې بالته اوسېد. رب العالمین د آدم علیه السلام د جوړولو د پاره د ځمکې نه خوره خټه راغونډه کړه او هغه خوره په جنت کې یو ځای کې د هغې نه د آدم علیه السلام یو تابوت جوړ کړ لا روح پکې نو اچولې نو فرشتې به هم پې ګرځېدې چې ردنه به خلیفه د الله جوړېږي او شیطان به هم پې ګرځېده چې ردنه به خلیفه جوړېږي. شیطان چې راغې دې له تینګړی ورکړه دې خېټې له چې ورکړه ټنګ ټنګ یې کول یاره وی شی نقصانی دی ښه ځکه کم شی چې ټنګ ټنګ کوي ډډي دا خراب شي کمه اونه چې ټنګ ټنګ کوي ادن ډډه یغه خرابای او کم لرګي چې ټنګ ټنګ نه کوي دن ډډه نه غړي قیمتي وي. نو چې دا خېټه له تینګړی ورکړو ډډواله ته معلوم کو چې دا خو ټنګ ټنګ کوي دن ډډ دی وی شي کې نقصانات ډیر دي. دا حق وخت نه رد پړ کې ګوره حسد د حضرت آدم علیه السلام سره پروت عبادت برزقم پاسمانونو کې او خلیفہ الله بل جوړي پیریان شتا زما بچی او زما اولاد پکار دي چې ما ته حکم وکړي چې دا خلیفہ ګان شي نو بل به خلیفہ پیدا کوي بغض حسد واغشت. کله چې حضرت آدم علیہ السلام کې الله روح واچو او انسان ته جوړ کو نو الله حکم وکړي ټولو ته دیم پکې موجودو خو فرشتي زیات وي او دې پکې کمو اسجدوا لآدم ذکر دی آدم ته سجده وکړه فسجدوا الا ابلیس ټول فرشتو سجده وکړه سره د دې چې فرشتو دا مشوره ورکړې و چې می پیدا کوا اغي شیطان نے مشوره نه وغوښته شیطان ته نو ویل چې آدم پیدا کوم شیطان دا نو ویل چې می پیدا کوا او فرشتو دا ویل چې الله می پیدا کوا. نو پکار دی چې بغض کو حسد کو چې فرشتو کړي چې الله مون قدرتوي می پیدا کاو نو تاول پیدا ک الله مون خوې چې خلیفہ ته ضرورت نشته تاول دې جوړ کا یاره مون خو ته سجده نه کو نه فرشتو دا نه وي بس یو خپل مشوره د خپل پوی متعلق الله لا ورکړه او بیا د الله د فیصله مطابق د الله فیصله ته سرخ کته ک الله ته چې سجده وتوکا او درېګه سجده ورته کو. حضرت آدم علیہ السلام ته ټول فرشتو سجده وکړه ابلیس ونکړه چې فرشتو سر اوچت کوي قتل چې دې سپیره خو نکړه نو هغه دویمه د شکرې د وجه نه وکړه شکر دې الله چې موږ داسې سپیره نه یو لکه دا سپیره چې الله دې تپوس کوي ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي ما په خپل قدرت او په خپل لاسونو یو انسان پیدا کړ یو خلیفہ تاول ورته سجده ونکړه څه چل دا ما اډر درته ما پیدا کړی دی دا خو زما حکم منلو وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زما شان ز دومره راکوټ نیم کې د تر سجده کو زه خو ډیر اوچت شیم دا اور نه پیدا امرانا کوي رانا لمبکای اور اوچت برا خیجی
خټه نه دی پیدا لري تک تور خټه اسخا بدبویا خلق په پلیتی ګندګي او خپېګ دي نو مال سره مناسب دي چې د سجده وکړه فرشتو دا نو چې موږ د نور نه پیدا یو د اور څه شی دی نور رڼا ده رڼا اور څه شی ګوره حسد یو کړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب د لولې ورکې مال ولې نه راکې زره دنه مخکې پیدا یم دې زمانه وروسته پیدا شو ما عبادت کړې دي بلا کوي زه د اوره پیدا یم دې د خټې نه پیدا دی او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه نو مال ولې خلافت نه راکې چې دله ورکې دا حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو یو کبر وکړه حسد سره کبر لازمي دیم د الله سره مقابله وکړه د الله حکم یې ونه مانه او دریم الله سره په مقابله کې پریوت الله ورته وی خدای ونه کړوي خمه کړی ګورو با ور الله ته بڑے والے ګورو با دې به ته خلیفہ کې او د بچی په دنیا کې پیدا کیږي یا ارزه کې چې پیدا کیږي زه په شور د دې بچو سره پوښا دله به د ار طرف نه په د حمله کوم د مخ نه به په کوم د شان به په کوم د خي طرف نم د ګس طرف نم د بر طرف نم او چې الله ستا کم د دن امیدونه دی یو بنه پوره کیږي او خدای سره مقابله شو حسد دون خطرناک ګناه ده نو پاسمان کې لومبه حسد دا چوک دا شیطان او ابلیس پزمکه کې بیا لومبه حسد چوک د آدم علی السلام زوی قابیل دا بقیده وا چې د آدم علی السلام بیبي او حضرت حوا علیها السلام دا غینه به دو بچی برخ پیدا کېدل یو بالک او یو بجنه یو غلطه خبره مشوره ده وی سار بهم بچی کېدل او مازیګر بم کېدل دا دروغ دی دا غلطه خبره ده لکه څنګه چې عام د انسان په نه میاشته کې یا سکم زیات اولاد کېږي دغه څه بچی به پیدا کېدل خو الله به زر زر لویون نو کم الک سره چې بکم جنې پیدا شوا هغه سره به د هغه نکاح مناوه او بل کال چې بکم الک او جنې پیدا شو دا غیبم یو بل سره نکاح مناوه د یو کال الک لبه د بل کال دا غبل برغونه خور په نکاح کړه او دا غبل برغونه خور به د مخکنی برغونه رور سره په نکاح کړه اتفاق دا چې قابل سره کوم خور پیدا شوا خشته وخت کولیو او حابیل سره چې کوم خور پیدا شوا اخشته نه وخت کول نه حضرت آدم علیہ السلام د الله د فیصله مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه ځامن کینول قابیل ته وی د حابیل برغونه خور بتا ته په نکاح کوم او حابیل ته وی چې د قابیل برغونه خور بتا ته په نکاح کوم قابیل لوچت شوی دا ولی دا چرته کیږي زما خور ما سره چې پیدا رخولې ده هغه مال مناسب ده ځکه زما برغونی پیدا ده او حابیل پیش او خپل خور پیشا ز خپل خور دل نه ورکوم دی په ما ولیو چته مشرزم مخکنه قابیل پیدا مشرزم خور زما خولې ده او دا ته دل ورکه دا نه مانم ګور حسد وک د حابیل سره حسد وک چې دی بسین زما خور په نکاح اخلي نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو یو ګناه پیدا شو چې د آدم علی السلام پلارې دی هغه سره ډغره واله دیم د خدای پاک حکم ونه من الله سره ډغره واله او دریم څه کوي شیطان راغی وسوسه ورته واچولا وی ارکل چې ستاد خور باغ ته په نکاح کېږي ځکه دا قانون دی وی سوکم وی دارور دی ملکا لار به تخالش آدم علیہ السلام دواړو ته بچی یو چل د تخیم قربانیو کې چې دا چا قربانی قبول شو په حق یې ځکه ما خبره خو منه نه هغه زمانہ کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وا چې د برنه به اور را کوشو هغه شی به وسودو نو چې دا چا خیرات به قبول او اور بسوځاو او چې دا چا اور به خیرات کو نه سودو دا به نه قبلېدو نه خو وی قربانیو کې نو دی قابل با پټی کارل زمیدارو او حابیل با ګډان او چیلې ساتلې حابیل
نو حابیل لار یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه یې د الله په نوم ذبح کړ او په یو غر د پاسه هغه غوښه کېښود. او قابل کې هغه فطرت پروت و، دشمني حسد، د خپل پلار خبره هم نه منله، هغه سسخا غنم منم غله راواغېسته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده. اور راغی د حابیل هغه ګډې وسوځاو او د قابل هغه غله هغه سخا قبوله نه شوه. آدم علیه السلام ورته وویل کنه وګوره وی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه، په حقه دی او ته په ناجایز یې. نور هم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي، نه منم د پلار دا فیصله. حضرت آدم علیه السلام حج لاله او قابل را لګي شو، شیطان ورته وسوسه واچوله وی دا رور دې مړکه لار به درته کولو شي، او که دا رور دې جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه خامخا ورکوي. بس اوچت شو او کاڼې راواغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کړم. او دا خو زما د پلار وینا ده، زما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده. وی وجنم دی، وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم، که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کړم. قابل لګې شو حابل یې مړ کړ. حضرت آدم علیہ السلام راغلی دی حج له بیت الله له، چې واپس دی علماء لیکلی دی نو بعضی سیزونه بدل بدل دی، په بعضی اونو کې میوه نشته، په بعضو اونو کې غنی او ازغي پیدا شوی دی، بعضی سیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشوقي ترخه ده. الله داسې شوی دی، دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده، بعضې بوټو کې میوه نشته، بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي. حضرت جبرائیل علیه السلام ولا راغی، وی دا انقلاب په دې مخ د ځمکه ولې راغلی دی؟ وی دا ستا یو زوی قابل لګي شوی دی هغه بل یې وجلی، الله پې دومره خفه شوی د زرګونو لکونو کروړونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډیرو اونو میوه ترخه کړه او په ډیرو بوټو کې غټ غټ ازغي را پیدا کړه. دا د حسد وجه ده، حسد د وجه نه بغض پیدا شو او بیا د بغض چې کله پیدا شو سوی د حسد د وجه نه بغض پیدا شو، د پلار خبره ونه منله، د الله خبره ونه منله او بیا د حسد د وجه نه رور مړ کړ او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی. رور چې مړ کړ اوس شیطان خو سړي ته د شیطانۍ چل ښي، د روغې چل خو ته نه ښي. اوس به د رور سره څه کوو؟ هوګه به یې ګرځو، کله به یو خوړو کله به یې بل خوړو، دې سره څه وکړم؟ دا لومبی قتل و چې په مخ د ځمکه موجود شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبی د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود، نو تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي. حسد دونه خطرناک شی. بیا یو کارغه راغی بل کارغه مړ کړ، الله ورته چل ښه. نو بیا چې را کم کارغه لګي شو بل یې مړ کړ، نو هغه په ځمکه کې لتې ووالې ووالې ځان له کنده او کنستا، نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوسته، نو په هغې خوره کې واچو او خورې پې د پاسه واچولې. وی اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ کړ او طاقت مې دومره نشته چې د کارغه نه مې هم عقل کمزورې دی. هغه له د خښولو چل ورته و، ما له د خښولو چل نه راته، نو کندیو کې کنستل او حابل یې پکې واچو. دا د حسد وجه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا کافر پس دشمنی کول. منوره کې غټ کافر او عبد الله ابن ابی غیر دشمن د حسد د وجه نه منافق او منافق په خلی به باقاعده کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بالکل په خلی به کلمه منځ به هم کو جمعات کې د نبی علیہ السلام سره.
او داغه په حکم به جهاد لم ته جهاد څومره ګران کار دی لیکن د حضور پاک سره حسد او حسد داغه حسد د وجه منافق. یو ځل حضور پاک دی او صحابي تپوس کو په مدینه شریفه کې دا لومړی زمانہ و چې پلا رضی نو ګډ وډ خلک ناس دي پکې مسلمانان هم ناس دي او پکې مشرکان هم ناس دي يهوديان هم پکې ناس دي او دا عبد الله ابن ابي د منافقانو سردار دیم پکې ناس دي. خو دې وخت کې لاده نفاق نو اختیار کړي لاده وخت کې کافرو. پیغمبر علیہ السلام چې پلارته نو په یو ساروی باندې سورو دا غ ساروی دوړي اوچته دی د پوزه پټکړه داسه او نبی علیہ السلام ته پسپک نظر وکتل اسړی وي په موږ دوړي مرالو ځوا او ستاره دې ساروی دا بوې په موږ خنه لګي الته کې دا ساروی دې خوا بوزا ګورغ حسد او حسد. حضور پاک مبارک زر د ساروی نه کو شو ولغه سلام واچ د قران شریف یو څو آیتونه وته وي او د ټولو خلکو له اسلام دعوت ورکړي تاسو مسلمانان شئ. عبد الله ابن ابي وتسوي يروي کدا خبره دي دا قصه په سې دي رښتیاي کنه نو خپل کور کې خلکو تکو مونږ له سره پاره مازغه په خرابه مونږ په دې متنګوا خپل کور کې کینه چلته څوک دلیل قصه په سې وتکوا ناسه پس پک الفاظ دي. یو صحابي ناس ته وی دا الله رسول مونږ ته دل توای مونږ په خوشالي بعض کافرانو وی نه مونږ په خپکیږو نه به جګړه جوړه شو. پیغمبر علیہ السلام هغه جګړه ختمه کړه. جلال دا صحابي ته پوښتنه ان انصارو دی یو قوم مشر چې څنګه ورغه نبی علیہ السلام هغه ته ګیلا وکړه یرا وی عبد الله ابن ابي خنن زما ډیر سپکاوي وکړه پلا راتلم نو مې ما تسپکو کتل او زما ساروی دوړې وکړې نو هغه تم پسپکا وکتل او بیا ما دعوت ورکنو مې را ترې رسپکې وې ا صحابي وته سوي وی دا الله رسول مخه پکېګا وستا دراتلو نه لګ مو د مخ کې د دې ټول مدینه او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې و چې دا عبد الله ابن ابي خپل مشر جوړي دې بادشاہ کو د خپل علاقې او د مشره تاج پټکی او ته پسرو دا پټکی د مشره نه خل دته د مشره پټکی پسرو پت چراله ا مشری لاړه برباد شو خلک ټول تا پسې شو. بیا خو نبی علیہ السلام د ټولو مشر د صحابه او د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیہ السلام دی بل څوک نه شي کېده نو خلک ستا تابع شو او تر دې ټولو خلکو مشر شوي نو د تاسو سره حسد پیدا لري وجه دا چلونه کوي مخه پکېګا کته نو راغلی نن به زموږ د ټولو بادشاہ دیو خو ترالی د بادشاہي ختم شو د مشره پټکی لال په خاورو کې پریوت د دې وجه نه تاسو سره دې دا بغض او حسد کوي. دغه ګوره د حضور پاک سره حسد ظاهر کې به باقاعده کلمه وي یاره د بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد لبم ته خو موقع به تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیہ السلام څوک خلاف خبرو کې چې زم پکې ځان وردن نکم. یو ځل په یو جهاد کې د یو انصاری د مدینه د باشنده او د مهاجر په میانس کې جګړه رااله په یو حوض باندې ساریو بکول او پاغي کې جګړه جوړه شو چې جګړه جوړه شو ا مهاجر لګي شو هغه انصاری په سر وو انصاری چې غکړی ال الانصار انصار راشه شابه زما مدد وکي مهاجر چې غکړی ال المهاجرین اے مهاجرین راشه زما امداد وکي چې نبی علیہ السلام دا خبر اورید په خپش وی دا بدبوی او ښه اوازونه خلق ولې کوي چې مسلمان دی نو دې کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا د قوم دی دا هر قوم دی او مسلمان دی نو ستارور دی دا پکې نشته چې انصار دی انصاری دی انصار ته आवाज کوي او مهاجر دی مهاجرین ته आवाज کوي دا غلطه خبره ا جنگ ختم
دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجودو. دته چاوي وی هغه د مهاجر زمونږ د مدینه یو سړی ووهه. نو د خو قوم ته د خو دې موقع په تلاش کې وی ښا ډېره سپکه خبره د حضور پاک په شان کې وکړه، ډېره سپکه خبره. او دا ویل ارجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل. یره وی دا سکار چې مدینه ته لاړ شو کنه نو موږ د عزت خلق یو او دا مسلمانان بی عزت خلق دی، موږ به دیو باسو پریدوی نه دا مهاجر بشړو. یو صحابی راغی حضور پاک ته دا خبر وکړه. د خوې چې د مدینه خلق به زما مرګري شي او نبی علیہ السلام او داغه مرګري به وباسو، دا چته کې دی شو. د مدینه خلق خو په حضور پاک ځانونه قربانو. پته وتاو لګیږي چې د خلینو خو می غول وتل غلطه خبره وته او خلق خو می بیان مرګري کېږي. نو حضور پاک د پسې سوال جواب وکړ عبدالله ابن ابی پسې دی خواراشه وی تا دا خبره کړې ده. نو قسم یې وخوړه وی زما دې په خدای قسم یې کدا سي ما ویلي دروغ یو. حضور پاک دا صحابی نه خپه شو وی ګوره په دروغ لري په سړي الزام ولګا قسمونه خوري چې دا مان دي ویل او تا ویلې دي. صحابي غریب خپه شو چې خدای دا خو پیغمبر علیه السلام ته دروغجن شوم. خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي در تصویر دي ټکی ویلې دي او دې منافق بدبخت په دروغ قسم وخوړه دا خبرې کړې. نبی علیہ السلام چې کله مدینه شریفه تلا د زوی سوچا مسلمان او د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم عبدالله هغه پیغمبر علیہ السلام ته کېناس وی سیب زما پلار ستا په حق کې سپک لفظ ویلې دي. نو موري دلی دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی نو په بل چې مو وجنه ک وجنه یې نو ما ته وا چې دې ملکم اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی. حضور پاک وینا دا دروغ دی، نه پتا وجنه مو نه په بل چا وجنه. سره د دې دا زوی ور پسې لا دی پلار را روانو او د ساروی نه را کوستو او د دې گریوان نه کلکونه دی وته وی د عبدالله ابن ابی الکه عبدالله ته زما زوی نه ویم کن ګورغه خوب زوی او د دې پلار او د زوی ډیره مینه یو بل سره اسیم د پلار او د بچی مینه ا زما خوب زوی نه زما تاسو رسول مینه او ستاره سره سونه مینه وی بابا بالکل ډیر مخوخوي او زدم ډیر خوخم خو زما د په خدای قسمی چې د رسول الله مبارک د خپل جوړی تم زما په نيز نه رسه تا غوند سونه پلاران بداغه قربان کم. تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی چې هغه ذلیل دی او زی عزتمن مو د مدینه نه به وباسم تورې او په سوچته کړه وې دا سر د قلم کو تا د پیغمبر په شان کې ګستاخی ولې کړی دا وې شاب اوس بدا سي وې چې ز ذلیل او نبی علیہ السلام عزتمن دی اله دې پریدم وی خز ذلیل مو حضور پاک عزتمن دی وی بیا وایا وی ز ذلیل مو حضور پاک عزتمن دی وی بیا وایا وی ز ذلیل او حضور پاک عزتمن دی وی دوست می پرې خور حسد داغه نه وته زوی سونه سوچ مسلمان لیکن داغه سپیرنه حسد نوزی کوم وخت چې مری نو بیام سوچ مسلمانی نه قبلای او یقلی سونه دی زوی ته وای چې ځکه لمر شم نو پیغمبر علیہ السلام راولی چې جنازه په مو کې ورته پته و چې دی خو په ما جنازه نه کې او د پیغمبر علیہ السلام نه به کمیس اخلی مال براوړې نو د ما کفن کې بداغي کمیس شامل مطلب دا چې داغي کمیس به د برکتی نو ما ته الله عذاب نه راکړي. ګوره دون ورته پته بغض حسد خطرناک شی دی ولی شیطان ته دا پته نه چې د خدای خلاف کوم اور ته بزم. شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیہ السلام ته سجده ونکم ذلیل بشم. شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم د خدای دشمنی کوم دنیا کې خو به کوم خو مال آخرت کې به الله سزا راکړي. لیکن حسد یې پړه کې پروت دی. حسد خطرناک ګناه درونو الله دې ته وساتي. زوی راغی نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول زما پلار وصیت کړی پلار مې مړ شو وصیت یې کړی یو دا وصیت کړی دی چې جنازه به پته کې او دوی مې دا وصیت کړی دی چې ته خپل کمیس راکې چې دې پلار تر لمبولو نه پس ور واچو. حضور پاک زر خپل کمیس ولا ورک
وی دا ورته واچم. حضرت عمر راغی وی صاحب هغه منافق لري خپل کمیس ورک دا منافقانو مشر. وی عمر دا مې ولا بدل خلاص کړ. د بدر په قیدیانو کې زما تر حضرت عباس نیولې شوی او دا هغه کمیس نو دی عبدالله ولا کمیس ورکړو، عبدالله ابن ابی دی دا هغه په قد برابر دواړه لګلوړو نو ما ولا هغه تر بدل خلاصو. او زوی ته ولا وی چې کله جنازه تیار شي نو ما ته ووایه زه به درځم جنازه به پې کوم. چې جنازه تیار شو نو زوی ورپسې راغی وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده. حضور پاک لاړ، صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ورمخکې کېده حضرت عمر ورمنډه کړې د لمنې نه یې کلک ونیوه. دا الله رسول په چا جنازه کې بی بی حضرت عائشہ صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولې. ابو جهل دا ګناه نه ده کړې، دشمنو د پیغمبر علیه السلام مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی لیکن کورنو کې ولا ګوتې نه دی والی. عتبه دشمنو، شیبه دشمنو، ولیدی دشمنو، امیه دشمنو، غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیه السلام سره مخ په مخ جنګېدلی دي لیکن د نبی علیه السلام په جامع داغ نه دی لګولی او د سپېره خو هغه هم نه دی برېښي. قرآن شریف بیا د عایشې بیبي صفی وکړله. قرآن کې آیت نازل شو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة. دا خلق دا بیبیان بری دي، دا دوی چې دي دروغ وای دروغ. الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک دي بیبیان به هم پاک وي. دا پاک شخصیت په نکاح کې پلی تخزه نشی راتله، دا پاکی دی بیبیان. قرآن صفحی ورکلا. حضرت عمر ورتوی وی دا اللہ رسول دا ظالم دی پدس جنازہ کے فلان کی وقت کې تا پسې دا ویلی دی، فلان کی وقت کې دا ویلی دی، فلان کی وقت کې دا ویلی دی او تا باندې د الزامونه لګولې دي. نبی علیہ السلام ته اخر عني یا عمر رستش ما مرانی سا. بیا وته عمر وی خدای قرآن کې نه دی ویلې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کتدیل او یا ظلم د خدای په دربار کې بخنه غواړي بیم نه بخم او یا کرتم بخنه غواړي نه بخم. نو تسنګ جنازه کې حضور پاک عجیبه شخصیت وګورئ. که چا به بغض حسد کو دی به سره نه کو. حضور پاک ورته سوی وی عمر کما ته پته ولګیدا چې دا او یو ځلو نه پزیات الله بخیزه بوله دا او یو نه زیات بخنه غواړم. د زمانی دشمن او په کورانو چارو الزام لګول او جامه داغدار کول او یمات الله او یا کرته ویل چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم. کله او یو نه زیات بخلی کیږي دا او یا نه زیات ولا غواړم. رستو شو عمر رستو شو په جلا شو عمر. حضرت نبی علیہ السلام جنازه وکړه او بیا دون احسان وسره وکړه چې د جنازې نه پس قبر ته په خپل کوست او خپل لاړې مبارک هم په پاسه اوتو کله او لحد کې خو چې د قبر نه رو جبرئیل علیہ السلام دا آیتونه راوړل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ګوره پام کو نن دې وکړل خو عمر چې سویل وټی کې ویلې دي د نن نه پس چې د دې منافق په قبر هم اون درېږي او جنازه هم پیونه کې او منافق په جنازه نه کې. دومره خطرناک دشمن ګور ورته پتا و. او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وای لا تصلي على احد منهم مات ابدا. په دې خلکو په جنازې نه کې ولا تقم على قبره، په قبر به دعا تم نه درېږي. دومره خطرناک مجرم دا د سره وجنه د حسد د وجنه نور سنو د حسد او بغض او بغض. حسد خطرناک ګناه. ځکه حضور پاک فرمای ایاکم والحسد. دا ابو داود حدیث ته د حسد نه ځان وساته. فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. وی حسد داسې نه کې خوري لکه اور چې خشاک خوري. یو پس خیدل دی دا جایز دی. پس خیدل څه ته وي؟ غیبته وته پاره به کې وي. حسد خو دې ته وي چې خدای دې د علم ولې ورکړي، دا مال دې ولې ورکړي، دا حسن خشتوال دې ولې ورکړي، دا خدای سره جنگ کول دی. او یو پس خیدل دی غیبته وته وي پاره به کې. پس خیدل دې ته وي چې خدای دې د علم ورکړه زو سره حسد نکوم
حسد کې بل دا سوچي چې د علم نه وي، د مال نه وي، د عزت نه وي، او په پس خېدو کې دا سوچ نشته خدای د درې د مال نصیبي خو مالم دا سره راکې، د درې د علم نصیب شي بدی مې نشي مالم دا سره راکې، د درې د حسن نصیب شي بدی مې نشي او مالم دا سره راکې، دا بیا جایز دی. حضور پاک فرمایي لا حسد الا فی اثنین، وی په دې حسد نه غیبته مراد ده پس خېدل. وی دو سینو چې دو کسو ته پس خېږي، دو کسانو ته رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، یو هغه انسان چې الله ولا مال او دولت ورکړ او بیا الله ولا زړه کې دا واچول چې شابه په نیک لاره کې د مال دولت لگاوا د تو پس خېږي. دا وایا په لکه چې خدایا کدا سے مال دی مالم را کړی وي د دې نصیب شي، او کدا سے مال دی مالم را کړ چې زم نه کې پلارو کې لګو، دا جیز دی. ورجل آتاه الله الحکمه فهو يقضي بها ويعلمها، هغه انسان چې هغه الله علم ورکړ دا بنوي چې خدای د علم دی ولې ورکړ، دا به وي چې الله ګوره د علم ورکړ، د علم په برکت د خلکو فیصله کوي او خلکو ته خی خدای کدا سه علم د مال راکړه د دې نصیب شي، او کمال دې راکړو زبم د خلکو مینس کې په علم فیصله کوما او زبم خلکو ته د علم خیم، دا جیز دی. او خراب سیسته پس خیدلم غوري ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي سلور کسان بیانې، سلورو کسانو مثال ورکړي. په ترمذی شریف کې دا حدیث ته او په ابو داود شریف کې مشته. و یو هغه سړی دی چې هغه عالم هم دی او مالدارم دی، علم هم شته او مال هم شته، دې د مال د خدای په لار کې لګي، جماعت په جوړي، لار په جوړي، مدرسې سره امداد کوي، طالب سره امداد کوي، او غریبانانو مسکینانو سره مددونه کوي، حج په کوي، عمره په کوي، طواف لپیږي، قربانی په کوي، صدقه فطر کوي، ور په خزه کې د خپل مال لګي. یو دا سړی دی. دویم سړی هغه دی چې دې سړی ته پسخېږي، دی وای یا الله دې سړی له خدای ډیر مال ورکړی دی او پوهه دې مور کړی دا، خدای را د خو نصیب کې خپه پېنه الله کدا سه مال دې مال امراک او دا سه پوهه دې مال امراکلا چې زم دقه سه مالی زما او دې پنه کلار کې لګو، جمعات په جوړوم، لار په جوړوم، حج په کوم، عمره په کوم، مسکین لا فقیر لا نیکانو لا ورکوم. ګوره یو مال لګی پنه کلار کې، بلی تمنا کوي، ارزو کوي، پسخیږي. حضور پاک فرمایي اجرهما سواء، د دواړو اجر او ثواب برابر دی. چې یو سړی دی اولید چې هغه پنه کلار کې مال لګی او تو پسخیږي چې خدای کدا سه مال زمام وي ما بم داسې کول، دا هغه برابر ثواب تعالی الله درکوي. اجرهما سواء حدیث کې راځي. وی بل داسې سړی دی چې مال خوشته خو علم او پوهه نشته، نو مال په غلط ځای کې لګي، سینماګانې په ګوري، ډیشونه په ګوري، پردو خزو باندې لګي، په جوارو کې لګي، په مردارو کې لګي، ورسونه ګناه ګټي. بل سړی دی سالورم او یرا کدا سه مال زماوي ما بم سنه مال چکر لگاو، ما بم پکلبونو ته چکر لگاو، ما بم دغه سه شراب سکل، ما بم دغه سه په ودونو کې اسرافونه کول، ما بم داسې د ګناه کارونه په کول. حضور پاک فرمایي اجرهما سواء وزرهما سواء، دا غمخ کې سړی چې هغه د ګناه په لار کې مال لګي او دا بل چې دقه تمنا او سوچ کې دواړو ګناه برابر ده. نو پس خیدل غیبته جیز دی، خو پنه کې ګوره خراب شي ته بنه پس خېږي. نو حسد خطرناک ګناه درو. ابو جهل کې څه چلو دی، حاسدو ډېر لوی حسد د حضور پاک سره. نبی علیہ السلام مبارک بل شپې د قران شریف تلاوت کو، د کورونو دیوالونو خو بداسي نو لکه زمون په شان غټ غټ، او نه د پردې دا رواج او هغه زمانہ کې د پردې د احکامات نو نازل، نو چې حضور پاک په تلاوت کو نو بار به خلق اورېدو. نو تاسو خپل سوچو کې چې د قران شریف تلاوتي او بیا د نبی علیہ السلام د مبارک خلینې چې هغه کې خوان بزونو.
د خلکو مخکې به دا مشران کافران نه راتلل او پټ به راتلل چې موږ د ده نه څه واورو چې دا دې څه وایي. که د خلکو مخکې اورو بیا به راباندې خلک بدګمانه شي چې په خپله اورئ او موږ ته منې کوئ. 3 کافرانو په مکه کې دغه زمانه کې غټ غټ کافران، یو ابو جهل، یو اخنس ابن شریق، یو ابو سفیان. ابو سفیان رضی الله عنه وروسته مسلمان شوی. دا 3 واړه د شپې په تیاره کې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ځای بل ځای ناست دي چې د ده دا خبرې مونږ واورو د شپې په زوره دا دې چې څه وایي چې دا دې څه وایي. ماسخوتن نه پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف تلاوت شروع کړی دی. حضور پاک هم د کشف خاوند نو ښه شوق سره لګیا دی تلاوت کوي، په شوق سره تلاوت کوي او دا 3 واړه ورته دا قصې ناست دي او هغه تلاوت د پیغمبر علیه السلام اوري چې رڼا لګېدلې ده او حضور پاک مبارک تلاوت بند کړی دی او دوی 3 واړه روان شوي دي. نو په لار یو بل سره ملو شو، یو بل ته وایي څه دی کو پوه شو په یو بل که نه او تاسو کول، بل ورته وایي تاسو کول ولې راتلې. دا اخنس ابن شریق کې سپین ږیری و، دی ویل لکه داسې کار دی چې بس په یو بل ښه پیږو، موږ ته پته ده چې څه راغلی وي. د دې هلک دې خبر اورېدو راغلی وي خو داسې به کوو چې بیا به نه راځو. که د مکې د خلکو مونږ ولیدو چې دوی خو مونږ منې کوي او په خپله ټوله شپه راځي او د قرآن اوري، دا ټول به ګوري مسلمانان شي. نن به زمونږ دا فیصله یو بل سره کلکه خبره وي چې بیا به دله نه راځو. وی ښه چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې دا سوچ چې نورو 2 قسم کړی نه راځي راشه زه به لاړ یم. ابلم وی ځکه پړه کې هغه خارخ لګېدلی دی د حضور پاک د مبارک خولې د قرآن شریف د لوستلو د خارخ پړه کې پروت. بیا هر یو راغلی دی، ځایونه بدل کړي دي، یو ګوټ کې ولاړ دی، بل ګوټ کې بل ګوټ کې. نبی علیہ السلام مبارک بیا د شپې د قرآن شریف تلاوت کو، دی ورته غوږ ایښودی دی چې سار شو روان شوي دي. بیا یو بل سره ملو شو، لکه تاسو چې قسم کړو چې نه به راځو، وی تا چې کړو چې نه به راځو، بل ته وایي تا چې قسم کړو یاره بس غلطي مو کړه خو بیا به نه راځو. که د مکې دا خلک مونږ نه خبر شو چې مونږ ته منې کوي او په خپله ټوله شپه ورته ولاړي، ګوره دا ټول به مسلمانان شي. یقین وساتئ په 3 شپه بیا را روان شو او هر یو له کې وایي چې دا نور 2 نه راځي، قسم یې کړی دی راشه زه به لاړ شم نور خو څوک کسې نه راځي. خو دا خارخ له کې لګېدلی، دا څونه خشته اواز دی، دا څومره خوږې او ښکلې خبرې دي چې لږ یې واورو. بیا شپه ورته تېره کړې، سحر بیا یو بل سره ملو شوي دي، بیا یو بل سره قسمونه کړي چې نن نه پس به نه راځو. چې سهار وختي شو که نه، اخنس ابن شریق پکې سپین ږیرو کونټۍ راواغېسته، لاړ د ټولو نه مخکې ابو جهل ور یې ورته ووه. د ده نوم عمرو ابن هشام. عمرو ابن هشام 3 ورځې تاره دې هلک دا خبرې واورېدې. رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی. وی اخنسه چې قسم دې راکه که نه دا رښتونی پیغمبر او چې دا سوی دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې نه، دا رده کېدی نه شي. وی مرګري کېږو نه ایمان پې نه راوړو. وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته ملاویږي. د عربو مشر زیم پټکې د مشرۍ زما په سر، جرګې زه کوم، فیصلې زه کوم، عمر زما زیات او پیغمبري دته ملاویږي. ولې دې پیغمبر شي؟ ګوره حسد یې لکې راغی. ابو سفیان له ورغې ورې ورته ووه چې بار راووت ابو سفیان تا 3 ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه. وایي چې رښتیا را باندې وایي دا هلک دروغجن نه دی او چې دا کمې خبرې ده زمونږ واورېدې زمونږ پړه کې لارې جوړې کړې، دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې دي، دی رښتونی پیغمبر. نو ابو سفیان ملګری کېږي نه، وی ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي، د قریشو سردار خزیمه لوی قوم ما پسې ولاړ دی. ګوره د دواړو پړه کې هغه حسد و. ابو سفیان نه خدای رستو حسد ویت الله مسلمان کا او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو. نور اسم نو صرف دا حسد چې دا هلک دی کشر دی، دی ولې مشر شو؟ دی یتیم دی، دله خدای ولې پیغمبري ورکړه؟ د خو مورم په ماشوموالي کې مړه ده، مال دولت هم نشته، دی به څنګه زمونږ مشر او پیغمبر به او زمونږ بادشاه به. دقه حسد
کم دیتے ابو جہل ورسو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائے وی د بدر په جنگ کې زمانه یو طرف ته بل طرف ته دوا لکان ولاړو د یو نوم معاذ دی بل معاوز وی د یو را باندې سکونډار او لګول چې ما وتو قتل وی دا سیکړي ما وخت کا وی مې چې بچي ولې وی ابو جهل پیجنې مې چې وی ما ته سکے وی لاول خو زه او یریدم چې خوا کې مې یو خام نوجوان دی بل خام نوجوان دی جنگ کې سړی په مرګري ډاډي کدارانو تختې دل سبکیږي وی ماته ابو جهل پیجنې مې وارت ته سکے یره وی زموږ د پیغمبر لوی دشمن دی او کمانن اولیدنو یا به مخ کې مرم یا به مخ کې مري خوا کې مرور ولار دی ګورې هغه ته غونه وی دې کې غرور سکونډار ولګونه وی چې میغوګ ورخته ک سورار سوي وی ابو جهل پیجنې ما وی او ته پسکه یره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی او کما اولد یا به مخ کې مرم یا به مخ کې مري وی زړه می غټ شو مې چې شکر دې لکان خو واړه دي خو مضبوط دي وی ابو جهل راخکارا شو ما وته اشاره وکړه چې هغه دی پاغه استه سور دی دواړو ورمنډ کړه بیغم یک حضور پاک چې جنگ ختم شو وی سوق بلال سے ابو جهل به ګور جسه شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی زورل وی دا کې لګه غوندې ساو لاس په یخوړه کولې نشو وی زه ماشومم یو سپېړې مخ کې والو ما ای مې چې راشه خپل بدلته والا ای په دې سینې مولې یو مضبوط ټوپ وو وی ما ته وای د پلان کې زوی دومره لوړه سینه ورې د چالي دی وی مې چې سینه خو دې لوړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی سپی کې ای مې چې پیغمبر علی السلام لوړم وی راته وی چې زما سر پرې کې لکوګ دې پرې کدي سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي د سردار سر بخیر مې چې دار مان دل راجو وګت پرې کوم خو یو تاسو ته نه کوم چې کم اوس خو اسمري مرګري درنو تختیدل او چاړه مې ورپسې راوې سجدا دل پرې ماره एकदम اوس ته د نبی عليه السلام متعلق څه خیال دي ځخوای وی راته وی چې زما د پلات او پاوزو په منات قسمی په خپل خدایانو چې دا کم وخت نه د پیغمبره داوا کړی و او په هغه ورځ مې څومره بدی شو نن مې هغه سي بدی شي دومره حسد دومره بغض دومره کبر په چاړه مې پکې خو دا سر مې ته پرې کو او نبی عليه السلام مبارک لمه راوړو خپو کې مې وتاو غرداو هاذا راس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی والد الله رسول حضور پاک د شکرې نه د الله د شکرې لپاره سجده وکړو مونږ وکړو دا حسد دی ابو جهل کم دیتا ورسو شیطان کم دیتا ورسو عتبہ و میہ کم خو رسول او عبد الله ابن ابی د منافقانو سردار کم خو رسو قابیل کم خو رسو حسد خطرناک شی دی خدای دې ته مونږ ساتي حسد نه توبه وباس او دا چا به سوک سوک کی یو سړی چې چا سره حسد کوي دا غوړي خدای سره جنگ کول دي ځکه دا نعمت چې ته وېدلې دا نعمت ولې ورکړې دي دا خو الله ورکړې نو ته په خدای اعتراض کې دا مال د ولې دي الکه الله ورک خدای نه پويږي څه تا په خدای نه پوي ګومانو چې خدای جوړ نه پويږي زه پويګم دا حسن دی ولې ورکو او دا علم دی ولې ورکو د عزت دی ولې ورکو دا ارس الله ورکړي دي نو دا خیالي چې الله غلط کار کړی او یا دا خیالي چې الله نه پويږي دا خو ته په خدای سره دښمنی کې خدای سره ډغره وې ظالم او یاد وساته او بکې د چا چې څوک چا سره حسد کوي نو لګ ور خپل خوري ځکه اکثر طالبانو ته دا ویم د حسدي سړي د پاره دا سزا ډیره د چړ خپل خوري بل چاته ضرر نشي رسول ځان لا دلو خورنه یک بخته ادي په تلاوت کا ذکر کا تاسو کې چې د حسدي غیبت به کې دا دی یو ګناو غټلا چې د حسدي وسره دروغ به په وېدا دي دویمه ګناو غټلا چې د حسدي بغض به سره کې دا دریمه ګناو غټلا چې د حسدي دز به په کې دا سلورمه ګناو غټلا چې د حسدي روانه به سره کې دا بل ګناو غټلا څومره ګناهونه شو چې چا کې حسدي کبرجنی کبر بکې دا بل ګناه او دا ټولي ګناه کبیره دي غټ غټ ګناهونه دي قارون د موسی علیہ السلام د طرز ویو د طرف سکه د طرز وی هغه حسد موسی علیہ السلام سره دا موسی
دی ګوره د فرعون په کور کې لوی شوی دی، د فرعون غلام دی او د هغه کور کې لوی شوی دی، او بیا باری ټول وخت تیر کا او هغه ته پیغمبري ملاو شوه او ټول بني اسرائیل ملګري دي او زما ډېر لوی مال دی، دولت دی او زه خشته مې او ما ته پیغمبري ملاو نه شوه. دا ولې؟ په دې حسد کې پروتو. قرآن شریف کې الله وی قارون له خدای دونه مال ورکړی و چې د مال د خزانو کنجانې به یو لوی ډلې ګرځولې، یو کس دو کسو دریو کسو د هغه کنجانې نشو ګرځولې. او یو ځل وی د اختر ورځ وه، په یو لوی شان او پروتوکول کې راووته، خشته جامې اچولې وې او کالیګانې اچولې او بنګړي اچولې، پخوا به د سړوم بنګړي اچول لکه دا ګړی چې زمونږ خلک اچوي، او خشته جامې او پیزار او څوک نوکران ته مخکې ځغله او څوک د وروستو ځغله او اټینشن او منډې تړلې. چې کوم خلک وو دنیادار هغې وې اوهو ارمان که داسې عزت او مال زموږ وي لکه د قارون چې دی، او چې کوم نیکان بندګان هغې پام کوی ګورې دا د دنیا لږ مال دی. او د قارون سپیره ژوندم برباد دی، د موسی علیه السلام سره حسد لري، برداشت یې نشو کولی د موسی علیه السلام. نو یو ښځه یې ولمسوله، وی چې کله موسی علیه السلام تقریر ته پاسي نو ته به پاسې الزام به پې ولګوې چې د ما نه د ګناه مطالبه کړې، دومره لکونه روپۍ بدله درکړم. پیسو ته خو څوک نشي ټینګېدی چې موسی علیه السلام څنګه تقریر ته پاسېد. د دنیا مجمع د بني اسرائیلو ناسته ده، قارون هم پکې ناست دی چې د نن به زما رترز وي موسی علیه السلام ذلیله شي. رونو عزت چې خدای چاله ورکړي قسم په خدای کې د څوک اخیستی شي، او چې خدای څوک ذلیله کړي څوک هم ولې عزت نشي ورکولی. اجینې پاسېده بیا کېناسته، هلې نشو کولی، بیا پاسېده بیا کېناسته، بیا پاسېده بیا کېناسته. حضرت موسی علیه السلام پوه شو. قارون ورته ویل جینۍ څه وی ولې پاسېدې؟ مطلب دا چې چا به خبره کوه ابه کېناسته، بیا به پاسېده. قارون ورته څه وی پاسې او کېنې. موسی علیه السلام پوه شو جینۍ ولې پاسېدې؟ وی صاحب ما نه غلطي وشوه، زه یو مقصد له چا راله پیسې میسې ویلي دي چې دا خبره به کې، خو د خدای نه یریږم نه ویم. وی چا درته ویلي دي؟ وی دغې قارون. څه راته ویلي دي؟ وی په موسی علیه السلام باندې الزام ولګوم، خو الله نه یریږم، د خدای پیغمبر مخ نه دې نورانیت او رڼاګانې خېږي، زما توبه ده ما معاف کا، نه ویم دا خبرې نه کوم. موسی علیه السلام خو هم جلالي سړی و. وی ښه قارونه دومره بغض ما سره لرې، دومره حسد لرې، زه اوس ستا پیسې دې تا بچ کړي، ځمکې ته یې وی راکاږه. ځمکه ورته وشلېده او قارون پکې ننوت، چغې وی 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 راکاږه راکاږه، مرۍ پورې سینې پورې مرۍ پورې سره پورې ځمکې ښکته کړه. نبی علیہ السلام فرمائی وی په دقه خپه باندې الله جمدې ساتلې دې په دې ځمکه کې تاویږي او تر قیامته پورې به دغسې چورلیږي او تاویږي به. رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته فرمائی وی سونه چغې درته ووالې چې موسی زما توبه را معاف مې کا، حیرت رضویه معاف مې که زما توبه ده. وی اړو معاف کو دی نه؟ وی الله په مې الزام ولګاو او زه یې رسوا کولم، ما ځکه معاف نه کو. وی که ما له یو چغم را کړې وه ما بخه. پته الزام خو په مې الزام و، پیغمبر خو د خدای وي، یو چغه یې والې و ما معاف کو، خو سپېره تا ته چغې والې ما ته چغې نه والې. حسد دونه خط. قارون یې کم ځای ته ورسو، مال پاتې شو په دنیا کې، خزانې هم پاتې شوې، دولت هم پاتې شو، لاړ د ځمکې په تل کې اوس هم تاویږي را تاویږي. نو خدای هم د حسده ساته، بالکل به حسد نه کې، توبه به وباسه. لکې به هم دا وایې دا شیطان سړي تا چي دا څیزونه، خامخا شیطان د انسان دشمن دی، دا سړي ته خامخا دا وسوسې اچوي. نو حسد به نه کوې، پس خیدل کولی شي چې خدای دله دې مال ورکړه دې نصیب کې، د دنه دا نه ویم چې د دې نی مالم خدای داسې راکې. او په نیکو کې به پس خیدل کې چې خدای دې په دې مال کې نیکي کوي، په دې علم کې نیکي کوي، خدای چې زم دغسې نیکي وکړم نو هغسې اجر به دله خدای پاک درکړي. دا به نه وی چې دا مال ولې دی او دا علم یې ولې دی او دا حسن یې ولې دی او دا بچی یې ولې دی، دې ته حسد وایي. دا خطرناک شی دی، الله دې ته مونږ وساتي. دعا وکړئ الله مونږ د حسد او د بغض نه وساتي. الہ العالمین کوم په زړه کې بغض او حسد د مسلمان سره راغلی، خدای توبه ته وباسو، راته معافي وکړي. خدای مونږ د کبر نه وساتي.
خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو او مصیبتونو په امن کې وساتي. بعضې دوستان دي بیماران دي، چا موږ ته ویلي دي چې مرضونه دي کورونو کې، د بعضې خلکو په وجودونو کې الله مریضانو له شفا ورکړي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي. او چې کم کسان مردگان وفات شوي دي، پروردګاره د آخرت وی برکتونه نصیب کړي او ته مغفرتونه نصیب کړي. الله زموږ د جمیله چې څومره مرګري لري له ځای نه راغلي دي، خدای د ټولو د زړه حاجتونه پوره کړي او د مشکلاتو او د مصیبتونو او دشمنونو الله په امن او امان کې وساتي. اخر وخت کې بقلی دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا داسې وظیفه وخایي چې انسان په د غلط فطرت نه بچ کېږي. دا سحر کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې سل کرته څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وای نو خدای به د غلطو سوچونو او د شیطان او د پیریانو او د غلطو فکرونو نه ساتي. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. سحر وخت سل کرته